شو راغلی دي چې سړي ته سر ته بوجۍ واچوي کوړي کې جي بوجۍ راته اچولې وه جي شپږ ورځې یو غیب کړی یم اتر ورځې بل غیب کړی یم زما بوډۍ مور ده په ګاډي کې ناسته ده هغې را برامد کړی یم جي حبیب ګل ریکارډینګ را سره دی جي ریکارډینګ او په چوکۍ کې پټ ساتلی یم جي دا زما واړه بچي پته یې نشته جي مخکې پولیس نیولې مخکې خو پولیس هغه ډېر هغه کیسونه مې جي صفا شوي دي مخکې جي حاجي محمد را سره زیاتی کړی و جي د بینک دی راوستی وم پرنس کانفرنس یې مې کړی کیس څو مخکې څه کیس حاجي محمد خان ناپوهي جي چرسه چولي او دغه څو ځله چرسو کې تللی یو پیری په چرسه چولي جي تللی نه یم جي زه ډي پي او صاحب دا خواست کوم مونږ د خدای تعالی جزا نن زما زامن نشته دي دا په اپریشن شوي دي دا ماشومان ډي پي او صاحب انصاف په زه چا نه غواړم جي زما 10,70,000 روپۍ زما نه ایسو صاحب اخیستي دي جي ما پلاټ خرڅ کړی دی جي 10,70,000 بشیر خان جي او زه جي نهال پوره چوکۍ ته لېږلی ما سره جي ویډیو شته زما مور د برآمد کړی یم په دې 10 لک روپیو بیا تر پرېښې نه جي نه زما مور د برآمد کړم دی زه جي ازرو تاڼې ته م جي زه بشیر خان بوتلی یم سر ازرو تاڼې ته جي په 24 تاریخ کې نیولی یم سر او په 26 تاریخ کې جي ازرو تاڼې ته بوتلی یم او هلته کې چې کوم دی جي زه پولیس ته حواله کولم زه چې پولیس نه یم اخیستی پنجاب پولیس جي زه چا ته وجاړم جي زه چا ته وجاړم جي ډک موبایل اوس زما د کور مخې ته تللی و جي زمونږ کور کې دغه ورکړې زما روندار تا سره د پولیس ذاتیات شته نو خامخا به جي د بشیر خان بهي دغه تپوس جي تاسو نه نه تپوس کوم که نه لکه تا سره به څه ذاتیات دي یا خو زما خبره وکړه چې یا ته ډېر مالدار وې یا غټ کارخانهدار وې پولیس به کې دا لالچ و چې دې تنګ راتنګ کوو خبره ټیک شوه یا دغه وه یا تا کې څه بل سره پولیس سره څه لالچ یې درکې و چې ته خو غریب سړی یې نو چې تا نشم یو بل داسې غټ سړی ولې لالچ شته که نه جي بل ور مې په د آیسو ګاډي نیولې دی جي زمونږ د کور مخې ته هلته کې هلکانو آیس کل جي ما پې ونیو بیا مې په 2005 ماډل هونډا ونیوله او الټه پولیس جي هغه خلکو ته وایي دا باندې وویل زما بارګین دی جي او چې زما بارګین دی جي دې ماشومانو ته وګوره سر ډېر کفر را سره الله مې عزت وکړي دا به هم خلک پېژني بالکل جي بالکل جي ما سره ویډیو ریکارډینګ هم شته سر